السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په 400 کې یو ظالمې ښځې د خپل یار په مدد باندې خپل خاوند په چاړه باندې حلال کو. خپل خاوند سره ډېر غټ ظلم وکړو. دا ښځه داسې په څه خبره مجبوره شوه چې خپل یار یې کور ته راوستو او د خپل یار په لاسونو باندې یې خپل خاوند په چاړه باندې حلال کو او د خپل خاوند یې ډېره سخته بې عزتي وکړه. نو ملګرو اوس پولیسو هغه ښځه هم ګرفتاره کړې ده او هغه دوه یاره هغه یار یې ولا هم ګرفتار کړی چې کوم یار ولا خاوند ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. نو ملګرو که تاسو ځان د ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا درناکه واقعه په 400 عمرزو علاقه کې راغلې وه چې هلته کې یوې ښځې د خپل یار په مدد باندې خپل خاوند په چاړه باندې حلال کو او بیا ترې نه خپل لاسونه کټ کړي او د هغې نه پس یې بیا زړه خو بار ته ایستی. نو ملګرو اخره ور د ښځې د خپل خاوند سره د یار په مدد باندې دومره غټ ظلم څنګه وکړو. دومره غټ ظلم خو یو کافر یو مسلمان سره خو نشي کولی، لکه څنګه چې مسلمان بل مسلمان سره دومره غټ ظلم وکړو هغه هم په دې زبرګ روژه کې. نو ملګرو کله چې موږ هم د ښځې انټرویو مخې ته راوسته ښځې دا ویلي دي چې ما له همدغه خاوند طلاق هم راغلی و، د هغې نه طلاق هم راکړی و، د هغې نه باوجود به زما خاوند ما ته کور ته راتلو او ما سې به روزانه جنګ جګړې هم کولې او چې دا کوم هلک باندې ما دا مړی کړی دی دا هلک زما یار دی او زما په عدت کې یو شپږ یو 12 ورځې پاتې وي. د هغې نه پس ما د هلک سره نکاح هم تړله خو هغې نه باوجود زه د خپل خاوند ډېره سخت تنګولم. ما یې طلاق هم راکړو او د طلاق باوجود به زما کور ته راتلو او ما سې به کور کې زبردستي کوله او ما سې به جنګ جګړې هم کولې. خو دې ښځې دا ویلې چې په دغه ورځ باندې چې زه کله کور کې دا خاوند مې راغلی ما ته هغه ډانګ ونیو، د هغې نه باوجود ما د هلک ته رنګ وکړو. دا هلک چې کله ما کور ته راوستو نو هلته یو ډانګ په ډانګ یې راواغېستو را زما خاوند یې پر سر باندې ووهو چې په هغې باندې زما خاوند بېهوشه شو. خو بیا وله ما په خپله چاړه ورکړو د چاړه والا مرۍ ټیکټ کړه. خو چې کله موږ ذهن وجنګوو چې موږ به دا په داسې طریقه باندې قتلوو چې د د لاس پته ونه لګي چې د بالکل دا اروشټر یې نو ملګرو دوی داسې کار وکړو چې خپل لاسونه یې کټ کړل. د هغې نه پس خپل لاسونه په هلته 400 چې کوم غټه اداره موجودي اداره کې چې خپل لاسونه خښ کړل او چاړې به هلته کې چې کوم کاکاهل شادیحال په 400 کې د هغې نه شاته هلته کې چاړه خښه کړه او د هغې نه پس یې بیا داسې د چې کوم تشه تنه پاتې شوه هغه تنې والا په 400 چې کوم عمرزو کې یو غټ زیری هغې ته وي چینه، هغه چینه کې غټه یو داسې وله رابېږي په هغه وله کې وله لاش ور واچولو. د هغې نه پس هغو په تېښته کې کامیاب شو. خو چې کله هم پولیس وله انټرویو مخې ته راغلی ده پولیس دا ویلي چې دغه دوران موږ ناست وو او ایله به سره روژې ماتو چې موږ روژه ماتوله موږ ته ډایرکټ چې کوم ډي پي او د چادر ډي پي او صاحب دی هغه موږ ته رنګ وکړو چې وروره دغه رنګ یو لاش دغلته پلاستیک کې پروت دی راشئ تاسو انکوایري وکړئ. نو دوی ویل چې موږ څنګه روژه ماته کړه بس موږ ډک ولاړو. چې کله هغه لاش راوستو کله چې لاش اسپتال ته بوتلو د اسپتال کې د هغې شناخت نه کېدو. د هغې نه باوجود موږ ډېر سخت تحقیق وکړو. د تحقیق نه پس هم چې کله هم د دې کوم کس چې دا بېګناه قتل شوی د ده کور ته چې لاړ شو د مور پلار دا ویلي چې دا 10 کال دی دا موږ د کور نه پوخ ایستی دی زموږ هېڅ تعلقات نشته. د هغې نه باوجود موږ ډېر سخت خفه شو چې خدای پاکه موږ به د ده قاتلان څنګه ګرفتارو. خو هغې نه پس چې موږ کله هم فل تحقیق وکړو چې د دې سړي کوم ښځې سره واده کړی چې هلته لاړو هلته چې کوم ماشومان هغه ماشومان د خولې نه وختل چې زما مور زما پلار زما مخکې قتل په چاړه حلال کړی دی. د هغې نه پس بیا موږ دا ښځه ګرفتاره کړه بیا مولوي یار ګرفتار کړو او ملګرو ډېر غټ ظلم شوی دی. ملګرو تاسو نن سبا په خپل تورسرو باندې ډېر خیال وساتئ. خو چې کله موږ هلته کې معلومات وکړو چې دا کوم کس دوی قتل کړی دی دغه کس ډېر خوږ ملګری و. نو ملګرو یو ملګري په بل ملګري باندې اعتبار وکړو او په اعتبار کې ورته داسې کار وکړو چې په اعتبار کې خپل ملګری په چاړه باندې حلال کړو. نو ملګرو نن سبا زموږ په دې وخت کې په ملګري باندې بالکل اعتبار نه دی پکار ځکه که نه چې د هغه خاص خوږ ملګری و خوږ ملګري ته پهله د هغه تورسرو ته غل شو بیا ورسره یارانه واچلو د هغې نه باوجود یې بیا خپل ملګری په خپل لاسونو باندې په چاړه باندې هم حلال کو. نو ملګرو الله پاک موږ پښتنو باندې رحم وکړي او الله پاک دومره غټ غم په هیچا باندې هم نه راولي څومره غټ غم چې په دغه کور راغلی دی. نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.